د اسلامی کال دریمه میاشت ربیع الاول ده. ربیع الاول ته ربیع الاول په دا وجه ویل کیږي چې کله د دې میاشتې لمبر رالی، دا میاشت په موسم بهار یعنی د سپرلي په شروع کې دا میاشت واقع سوله، په دې وجه و دې ته ربیع الاول ویل کیږي. د دې میاشتې مبارکې عظمت څه دی؟ قدرمنو مسلمانانو، چې کله دا د بهار میاشت راله، د دې په راکلو سره هر طرف ته چمنیان، هر طرف ته ښایسته ګلان، هر طرف ته ښایسته د ګلګلاب غوټۍ غوړېږي. او د دې میاشتې په راکلو سره هغه خزان ویلې، هغه خزان سوي ګلستان، هغه د پاڼې رژېدلې درختې، هغه سرسبز و شاداب او زرغونې درېږي. او د دې میاشتې په بابرکت سره راکلو سره هر طرف ته ښایسته چمنیان، هر طرف ته ښایستې مځکې معلومیږي. او د دې میاشتې په راکلو سره هر طرف ته ښایسته غرونه او ښایستې درختې معلومیږي. د هغه په شان د کفر او د شرک کم تورې تیارې کېولې او هر طرف ته جهالت تلو، هر طرف ته تورې تیارې ولې. او د دې میاشتې په راکلو سره هر طرف ته د کفر تیارې ختمیږي، هر طرف ته هغه جهالت کمې تیارې کېولې، هغه علم او نور غوړېږي. او د دې میاشتې په راکلو سره هر مړه زړونه خوشحاله کیږي او هر مړه زړونه ژوندي کیږي. قافله نبوت، آخری مقتدا، قصر نبوت، آخری ستن، کائنات فخر موجودات، سید البشر محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړي په دا میاشت کې. د دې څخه برکړ، د دې څخه غټ عظمت څه کیږي؟ کومه دی؟ د نبی علیه الصلاة والسلام ولادت او بشارت کې اختلاف روایات، اتم ربیع الاول یا نم ربیع الاول یا 12 ربیع الاول ول کیږي. د عام الفیل په کال باندې حضرت آمینه رضی الله عنها فرمایي چې کله حضور صلی الله علیه وسلم پیدا سو، ما یو سپین نورانی وریځ مې د اسمان څخه ولیدله راله او زما حجرې ته راله. نبی علیه الصلاة والسلام ما دننه پټ کړي. بیا یو منادي आवाज کوي، صدا راوړه، مشرق او مغرب د زیارت کوي. او د نوم او زبان، صورت او شان ټول ته معلوم سي. دته د حضرت آدم علیه الصلاة والسلام خلق، د شیس علیه الصلاة والسلام معرفت، د نوح علیه الصلاة والسلام شجاعت، د ابراهیم علیه الصلاة والسلام خلت، د اسماعیل علیه الصلاة والسلام زبان، د اسحاق علیه الصلاة والسلام رضا، د صالح علیه الصلاة والسلام فصاحت، د لوط علیه الصلاة والسلام حکمت، د یعقوب علیه الصلاة والسلام بشارت، د موسی علیه الصلاة والسلام قوت، د ایوب علیه الصلاة والسلام صبر، د یونس علیه الصلاة والسلام اطاعت، د یحیی علیه الصلاة والسلام عصمت. الغرض د ټولو نبیانو مبارک او اخلاق په دې کې سته. او ما ته په نظر راځي د چهره مبارک د 14 شپږمې په شان او جسم مبارک د مشک خوشبو په شان سره مزه محسوسوم. بېشکه شاعر څه وایي؟ حسن یوسف دم عیسی ید بیزا داری، آنچ خوبا همه دارند مگر تو تنها داری. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.